الحمد لأهله والصلاة على أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة تجوید القرآن، سبق نمبر 11. دو زبر. دی نخطه دو زبر وای. دو زبر همیشه د حرف د پاسه، یو زبر هم د حرف د پاسه او دو زبر هم د حرف د پاسه. د دې دو زبر بل نوم دی تنوین. تنوین ورته ځکه وایي چې د دې په آخر کې د نون ساکن آواز پیدا کیږي. د نون ساکن آواز، لکه نون ساکن آواز تاسو ویل با نون زبر بن، داسې د نون ساکن آواز به په دې کې پیدا کیږي. با دو زبر بن. مفرداتو د ویلو هغه درې طریقې. اوله طریقه با دو زبر، تا دو زبر، ثا دو زبر. د دې دو زبر په آخر کې دا الف ولیکلی شو، کله پکې یا لیکلی کېږي، خو لیکن دا ویلی کېږي نه. نه به په جوړ کې ویلی کېږي، نه به په روان کې ویلی کېږي. یو همزه ده چې د دې نه وروستو الف او یا نه لیکلی کېږي. جیم دو زبر، حا دو زبر، صرف روان. خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ظن عن غن فن قن کن لن. اخره پوری دریمه طریقه جوړ او روان دواړه. میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ها دو زبر هن، همزه دو زبر ان، یا دو زبر ین. دا د مفرداتو درې طریقې شو. مرکباتو د ویلو څلور طریقې دي. اوله طریقه جوړ په طریقه روان. را غا څه جوړ شو؟ راغه. دن څه جوړ شو؟ راغدن. دویمه طریقه صرف جوړ. با زبر، طا زبر څه جوړ شو؟ بطا. را دو زبر څه جوړ شو؟ بطرن. دریمه طریقه جوړ او روان دواړه. را پیش رو، سین پیش سو څه جوړ شو؟ روسو. لام دو زبر لن څه جوړ شو؟ رسولن. څلورمه طریقه تر آخره کسبن، کسفن، هدن، ذهبن، کفون، رشدن، قصصا، جروزن، صحفا. دلته د دې اجرا کې صرف مختصر اجرا ده. په دې دال کې به د نون ساکن آواز پیدا کیږي ځکه چې تنوین پرې راغلی دی. کله چې وروستو قاعده کې راشي بیا د دې کې د غنې متعلق اجرا کیږي.